کیږي به نو بنده چې د الله په مقابل کې راپورته کیږي. الله پاک وایي سود مه خوره ظالمه ته واخوره مې. الله پاک وایي سود مه خوره. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. اے تجارانو، اے صرافانو، اے کاروبار والا خلکو، اے د بازار تجارانو، الله پاک وایي سود مه کوئ. که سود نه پرېږدئ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، د الله او د رسول جنگ ته تیار سئ. موږ د الله او د رسول سره جنگ نه دی کړی. مسلې موږ ته راځي، تاسو نه یاست په خبر. زموږ مفتي صاحب خوارکۍ مو یو دانه کښېنولی دي، په مسلو وستړی دي، بېزاره دي. د ورځې شپږ اووه دوسیې شپږ اووه دوسیې تیاره محکمه ده چې راسي. دا خو له موږ د خلکو مسلې نه اخلو چې بابا ولاړ سي، قضاوت ته ولاړ سي، قاضیان دي، سارا ته ولاړ سي، ښار ته ولاړ سي، محکمو ته ورسي. هره دوسیه چې راواخلي هره دوسیه چې راواخلي یو کس راته وایي یو څو ورځې مخکې وایي د پلار میراث مو ویشي، ولاړو په یو کور کې پټ کښېنستلو. د پلار میراث مې سره وویشي. ولې پټ کښېنستل؟ ولې ورور مې راته ویل چې خور مو هلته بیا مو خور راخبرېږي، که مو خور راخبره سول بیا خپل حق راسه غواړي. دا دغه ټولنه ده. دا نه د خارج خبرې دي، دا نه د غرب خبرې دي، دا نه د اروپا. دا زما او ستا د هلمند واقعات دي. ولاړو په بل کور کې په کوټه کې پټ کښېنو، د پلار میراث تقسیموو چې خور خبره نسي او په خور خپل حق غواړي. نو بیا ما درته ویل چې ما او تا دعا ویم کو ډوډۍ چې وخورو چیغې وکاږو، شکر دی خدای چې حلاله دې راکړې ده. حلاله د کومې خوا ده؟ دا خو اور دی، دا خو اور. ان الذین یأکلون اموال الیتاما، هغه کسان چې د یتیمانو مالونه خوري ظلما په ناحقه سره، انما یأکلون فی بطونهم نارا، دا پر دې دنیا هم په خېټه کې اور اچي، وسیصلون سعیرا، په آخرت کې به هم دوی چیرې وي ګرم ورته داخلیږي. دا ایثار ولې ورک سو؟ صحابه و معینې تر خپل وړونو قربان کړې، صحابه و مځکې تر قربان کړې. ته خدای ورکړی حق نه ورکوې؟ څونه ظلم دی، څونه وحشت دی. والله که یا جذباتو کې درته راځم یا په احساساتو کې درته راځم یا خپل تقریر پر تا امرن پر تا، دا یو ذمه داري د غاړې ته رالوېدلې وه. څه وکړم؟ مجبور یم، مزدور یم، درته ناست یم. د الله دپاره تنخوا به نه وي، نه به تاسو ماته تنخوا راکوئ، نه به اوقاف ماته تنخوا راکوي، خو مجبوریت دې در سره شریکوم یې. الله عز وجل حق ورکړی دي، تی نه ورکوي. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله عز وجل وصیت کوي تاسې ته په څونه ښایسته الفاظو. امر یې نه دی ویلي، وصیت درته کوم په جار و قربان، په نرمۍ. الله تاسې ته وصیت کوي للذکر، نارینه مې نازولي دي، 3000 روپۍ که پلار په میراث کې پرېښولې او تر شا یو زوی او یوه لور پرېښول، الله پاک وایي 2000 یې د زوی دي، 1000 یې د لور دي، پروا نه کوي، ځکه چې د زوی ذمه داري ډېرې دي، ولور یې د غاړې دی، د باندې مشکلات یې د غاړې دي، اولادونه یې په غاړې کې دي. نر الله په قرآن کې نازولی دي، لیکن زه او ته ظالمان ورته راولاړېږو چې درځه میراث په پټو وشي. داسې نه چې خور خبره سي او بیا خور خپل حق راسه غواړي. بعضې کسان بیا څه کوي؟ دا بلې بیدارۍ ته بیا ګوره. حکیم الامت صاحب لیکلي دي، مفتي شفیع صاحب رحمه الله معرف القرآن کې نقل کړي دي چې حکیم الامت صاحب فرمایله د میراث دغه بخښه نه ده سي چې ورور ورسي خور ته کښېني، مغزی ورته کوږ کړي، مخ ورته عاجزه کړي چې خور کوي ته خو نو ما وینې درې به در ژوند دي، د حق به دې را بخښلی وی. خور یې ماریانه ده، خور ده نه، هغه وایي ما در بخښلي دي وروره. دا بخښه هېڅ صحت نه لري. هغه بخښه څه دی چې بطیب نفسي. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسي. د هېڅ مسلمان ورور مال و بل مسلمان ته نه دی روه تر څه وخت چې د ده د زړه څخه یې خوښه نه وي. دا خور یې کله خوښه ده؟ ته ورته کښېنې 10 تانې ورکوې چې خورې زما پزه پرې کېږي، خورې ستا پزه پرې کېږي، خورې کې راڅه غواړې نو په ښه زړه کې ولاکه درکړم، محکمې ته مو لیست در سره ولاړ سم، ولسوالۍ ته مو لیست در سره ولاړ سم، ولایت ته مو لیست در سره ولاړ سم. هغه سیاسره ښځه ده، څه ترمینه ښځه ده، تر دونه تهدیداتو لاندې چې راسي وایي وروره تر تېره یم. بیا اوس روان میراث د الله عز وجل په خاطر میراث پرېږدئ. چا چې میراث غصب کړی دی وسپارئ، حقوق حقدار ته وسپارئ. حالات نه سمیږي، دا څه ښه سرخلاص حالات نه سمیږي. حالات هغه وخت سمیږي چې باغیان بندگان الله ته رجوع وکړي، او دا رجوع په داسې نه ده چې ته رالې 2 رکعته نفل دې وکړه، توبه دې وکړه. توبه هغه وخت قبوله دي چې ستاسې د الله په حق کې کوتاهي سوي، د الله په حقوق کې کوتاهي در څه سوي، لیکن د بنده په حق کې کوتاهي په توبه نه معافېږي. میراث یې غصب کړی دی، لاس جري په مځکه ستا سره شریکه ده، ورسه غیرت وکړه، ننګ وکړه. د صحابهو دغه تاریخ در په یاد کړه. صحابي معاینه ورته پیش کړه، عبدالرحمن بن عوف صاحب ته سعد بن ربیع معاینه پیش کړه چې دا معاینه به طلاق کمتې په نکاح واخله. دا خو به د معاینې معامله نه وي، نه وي، دغه ما وتایو. نو څه مې درته وایم؟
ایثار و همدردي ښه شی ويؤثرون على انفسهم. واورئ اخري خبره، صحابه هغه انسانان دي چې دوی ترجیح ورکوي، غوروالی ورکوي و نورو خلکو ته پر خپلو ځانو باندې، ولو کان بهم خصاصه، که څه هم دوی لوږې وهلي، که څه هم دوی تږي، که څه هم پر دوی باندې خسته حالت فقر مسکنت غربت، بل ته ترجیح ورکوي. دا د صحابه قربان افغانستان